د کابل نیوز ګرام لیدونکو سلام، ژور لید ته راغلاست. دفاع وزارت وایي چې موږ کوم تدابیر چې د ملکي خلکو د تلفاتو لپاره نیولي دي هغه مؤثر واقع شوي دي او موږ غواړو چې نور ورته ادامه ورکړو. خو عملاً خصوصاً د ګډو پوځونو په عملیاتو کې چې واقع کیږي په لوګر کې څه وشول، ننګرهار کې، فراه کې، د افغانستان په نورو سیمو کې د افغانستان خلک، ملکي خلک مسلسل وژل کیږي او هیڅ څوک نشته چې مسؤلیت په غاړه واخلي. دغه وژلو مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ تروریستان د خوا نه وژل کیږي، داعش د خوا نه وژل کیږي، طالب د خوا نه وژل کیږي او د هغه په خوا کې د حکومت د خوا نه، د امریکا د خوا نه وژل کیږي، په بمباریو کې وژل کیږي. د وسلوالو مخالفینو د خوا نه طالب، داعش، بل هر څوک که تروریست په نامه یادېږي، هر څوک هغه کې وژني، هغه سره خو د جنگ په حال کې هغه خو جنگ ورسره په همدې خاطر روان دی چې قوانین نه مني او خلک وژني. لیکن په د ګډو پوځونو په عملیاتو کې چې د افغانستان خلک وژل کیږي د دې مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ دغه مسؤلیت منلو ته هیڅوک حاضر نه دي، لیکن خلک همداسې وژل کیږي. زمونږ د نن ورځې موضوع همدا ده، په همدې باندې خبره کوو او موږ سره په دغه بحث کې مېلمانه دي ښاغلی زمرک پاتخواني د ولسي جرګې غړی، زمونږ بل مېلمه دی ښاغلی محمد هاشم دانش د سیاست چارو شنونکی، او زمونږ درېیم مېلمه دی ښاغلی عبدالشکور دادرس حقوقي چارو کارپو. ستړي مشئ، په خیر راغلی. پاتخواني صاحب، په ولسي جرګه کې ډېر بحثونه وشول په دغه باندې، مخکې مار وخت بحثونه کېږي خو کومه نتیجه نه ورکوي. دا وروسته وژنې چې تروریستان څوک وژني، طالب چې څوک وژني، داعش چې څوک وژني، هغه خو بیل بحث دی. مخه باید ونیسي، هغه مسؤلیت هم د حکومت دی چې باید مخه ونیسي. لیکن دا د ګډو پوځونو په عملیاتو کې دا څه چې په لوګر کې وشول، دا څه چې په پکتیا کې، په ننګرهار کې کېږي، دا څه رقم وضعیت روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو بیا د بحث ګډونوالو او لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. موضوع دا رقم دی واقعا چې د تیر وختونه یعنی اوس د چې عوام خلک په وژل کیږي له هر طرف نه، د مخالفینو له طرفه او داشان د حکومت یا د دفاع وزارت یا د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې عوام وژل کیږي. دا یو ډېره دردونکې پیښې دي چې واقعا افغانستان خو حالت ډېر بد حالت ته تللی دی. همدغه وجه دی چې عوام خلک وژل کیږي، بې ګناه خلک وژل کیږي او د حکومت او د خلکو ترمنځ نور هم فاصله ایجادوي. موضوع دا رقم دی چې په دغه اړه باندې موږ هم څو ځلې امنیتي مسؤلین راغوښتي دي، هغو سره هم دا خبرې مطرح کړي دي، موضوعګانې مو سره مطرح کړي، خصوصا دا څو لنډو وختو کې چې په لوګر او دغسې نورو ولایاتو کې عوامو خلکو ته زیان اوښتی دی، شهیدان سوي دي. راځئ واقعیتونه ووایو. واقعیتونه دا دي چې کله مخالفین یعنی طالبان له کوم یو ادرس نه، له کوم یو ځای نه چې هغوی فیر کوي یا له کوم ځای نه حمله کوي، هغوی پناه وړي، یعنی هغوی چې دوی تعقیبوي هغوی پناه وړي کورونو ته، عوامو خلکو ته، د هغوی په کورونو نه نوځي. دوی چې کله هلته پسې ورځي یا هغوی مقاومت کوي یا هغوی له هغه ځای نه د دوی په مقابل کې سلاح استعمالوي، همدغه وجه ده چې هلته ملکي تلفات منځته راځي. نو بعضې وخت اشتباهات هم کېږي. واقعا دا څونه د منلو وړ ده جناب پاتخواني صاحب. ما ویلې چې بعضې وخت اشتباهات کېږي. اشتباهات یې دا دی چې هغوی غلط راپورونه ورته راځي چې هغوی هلته ورځي په عوامو باندې هلته بمبارد کړي، عوام بېچارهګان هلته وژل کېږي. واقعا چې هغوی په دې کې بخښنه غواړم، اول کال زموږ د جګړې نه دی، نه دوی دغه پرون شروع کړې ده چې عملیات کوي او غلط راپور ورته خلک ورکوي. دا 18 کاله کېږي چې 18 کاله کېږي چې په غلط راپور باندې دغه په خوا کې یو څوک دی، طالب دی، داعش دی، که بل هر څوک دی، په حکومت یې ډزې وکړلې او بیا په کلي ننوتل. نو د کلي خلکو ګناه نه لري که نه؟ خبره د کلي خلک ولې وژل کېږي؟ خبره دلته کوم چې موضوع خو موږ هم همدا وایو چې یعنی دا خلک بې ګناه وژل کېږي. که تاسو وایو که زموږ افغانستان خلکو حالت درته معلوم دی، د نظام
حالت د ټولو خلکو ته معلوم دی چې هغوی ناتوانه دي په دې مورد کې او هغوی خپله ناتواني له پخوا نه د 18 کلونو باندې ثابت کړې ده. نن ورځ دلته چې خارجي قوتونه دي هغه خودمختاره دي، دلته د هغوی مخه څوک رانیول چې هر څوک وژني، که عوام وژني، که طالبان وژني، که مخالفین وژني. د امنیتي تړون چې امضا کړی امنیتي تړون هم چې امضا شوی دی اکثره موارد هغوی نقض کړي دي په وار باندې. متاسفانه چې دغه ملک همداسې خلکو خراب کړی دی چې ځینې داسې خلک پکې ځای نیولی دی چې هغه د وطن او د خلکو ته صادق نه دي. او دغه امنیتي تړون چې کوم یو امریکایانو سره لري چې هغه امنیتي تړون دی، دغه موارد چې پکې راځي، دغه موارد چې اوس تکراریږي، دا ټول نقص دي. دا چې نقص دي نو د چا وظیفه ده؟ ما ورته ونه پوښتنه وکړه او که نه د رئیس جمهور چې د رئیس جمهور په نوم باندې ناست ده دلته، دا د امریکایانو نه پوښتنه وکړي چې ولې خلک وژني. امنیتي تړون ما درته ویلي چې امنیتي تړون چې موږ کړی دی په هغې کې ټول موارد شته او د دغه موارد هم پکې یادول شوی دی چې ټول دغه کې چې دا کوم نقد شوي دي یا هغوی پې عمل نه دی کړی یا خلاف د تړون عمل کړی دی، دا باید حکومت ترنه پوښتنه وکړي. خصوصا ملي شورا هم دا حق دی چې په دې تړون باندې بحث وکړي، ولسي جرګه په دې باندې بحث وکړي، په امنیتي تړون باندې بحث وکړي او کوم موارد. خو لیکن افغانستان له ځینې ناخوالو سره مخ دی چې هغه موږ واقعا چې ووایو چې افغانستان کې د ټول د منطقي او د خلکو استخبارات ټول کار کوي. دلته کابینې نه راونیسه، په نظام نه راونیسه چې اکثره داسې خلک هلته شته چې هغوی په نفع باندې کار کوي، د مخالفینو په نفع باندې کار کوي، چې یا دغه مسؤلیت خو په دې کې شک نشته چې څو ارګانو ته راجع دی، حکومت نظام ته، رئیس جمهور ته، همداشان ولسي جرګې ته بیا هم راجع دی چې په دې اړه باندې باید بحث وکړي او د خلکو په وړاندې باندې او د ملت په وړاندې باندې چې بې ګناه خلک شهیدان کېږي، هره ورځ مخالفین دوی وژني، طالبان دوی وژني، داعش دوی وژني، حکومت په شپنۍ عملیاتو کې همداشان دوی ټول وژل کېږي. دا واقعا دردونکې پېښه دی. مهم ټکي ته مې اشاره وکړله. اوس ولسي جرګه خو هغه وزیران چې 80% بودیجه نه ده مصرف کړې هغې راغواړي، لیکن ولسي جرګې خپل کار څونه کړی دی. ولسي جرګه امریکا سره تړون په اړه هر وخت چې دا نوی کال شروع کېږي غوغا پورته کړي چې موږ دا کار کوو او امریکا نه پوښتنه کوو او امنیتي تړون ناکام شو څنګه شي، لیکن بیا دا خبره بیخي ورکه شي وروسته نو بیا په دې باندې بحث کوو چې ولې داسې کېږي. په ډېر تومتراق ولسي جرګه شروع وکړي چې امنیتي تړون باید لغوه شي، لغوه نه بحث هم پې ونه شي، وروسته بیا په دې باندې بحث کوو چې ولې دغه خولې د ولسي جرګې د وکیلانو ولې بندې دي، ولې دغه بحث نه کېږي. دانش صاحب موږ دغه 18 کال دغه جګړې روان دی، حکومت مسلسل بس هم دا یوه خبره کوي چې راپورونه غلط دي، سهو اشتباه کېږي او مخالفین د سپر نه د عام خلکو نه د سپر په توګه کار اخلي، کلو ته ننوځي. نو دا کابل کال بیا خو دا خبرې به د یو حد پورې منلی وی. د عامو خلکو وژنه چې څه رقم روانه ده، دا کار قصدي دی او که سهو او رښتیا هم سهو او اشتباه ده؟ که سهو او اشتباه نه قصدي نو بیا د دې هدف څه دی؟ زمونږ عام خلک د ګډو پوځونو په عملیاتو کې قصداً ولې وژل کېږي؟ مننه. تاسو ته تخنیکي همکارانو جناب وکیل صاحب د ادرس صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د قانون د لحاظ څخه د ادرس صاحب ناست دی چې د حکومت وظیفه ده چې د خلکو د مال، ځان او د امنیت مسؤلیت د حکومت دی، د عام خلکو د ټول مسؤلیتونه. زواک صاحب د هغه ځای څخه چې موږ او تاسې چې دلته ناست یو، دا ملک د افغانستان زموږ او ستاسې خاوره ده. موږ تاسې وایي دا موږ ته د مور حیثیت لري، د دې امنیت د دې نه دفاع کول پر موږ او تاسې باندې فرض دی او باید دا وکړو. خو زموږ اراکینو ته د افغانستان د قبرستان حیثیت لري. په څه معنا باندې؟
د دوی کور په خارج کې دی، اولاد په خارج کې تحصیل کوي، تفریح په خارج کې کوي، گردش و سیاحت په خارج کې کوي، چې مړ سو نو وایي راځو چې خپل آبا او اجداد ځای ته یوسو. دوی خپل مړي دلته موږ ته را انتقالوي، الاندا چې دوی دلته ژوند نه کوي. یعنی افغانستان کې د ژوند دپاره دی هېڅ دلچسپي نه ده، هېڅ دلچسپي نشته. موږ ته دا ملک دی و دوی ته قبرستان دی. نو وخت چې ستا په راس د یو ملک کې داسې کسان ناست اوسي چې په دغه انګیزه باندې حرکت وکړي، د دغسې انګیزې نو دوی وغواړي چې په دې ملک ته خدمت، او موږ انتظار د دې ولرو چې دا حاکمان ولې موږ ته خدمت نه کوي. په دې مفکورې باندې دا به ډېره خطا اوسي چې موږ دا کار کوو. د خدمت نه که تېر شو موږ وژني او فقط وایي چې اشتباه ده، غلط راپور دی، څنګه دی. نو که دا لکه څنګه چې تاسو سره خوځو چې نه ده، نو چې نه ده هدف څه دی؟ بیا خو نو دا وژنه خو یو هدف لري که نه؟ د ملکي خلکو په دغه ترتیب باندې وژنه په هر ځل عملیاتو کې، نو دا خو که څه وایي اشتباه نه، قصد دی. چې قصد دی نو د دې قصد هدف څه دی؟ ګوره هدفمندانه وژنې او هدفمندانه عملیاتونه چې دوی کوي او هدفمندانه ملکي خلک چې دوی تلفوي او د دې نه هېڅ تپوس نه کول چې هېڅ وخت موږ تاسو ویل د کرزي په حکومت کې به یو دا خاصیت وجود درلود چې یو ځای کې به چې ملکي خلک تلفات لیدل، حد اقل رئیس جمهور خپل غږ پورته کوي. ته باور وکړه چې دغه فراه کې یو عملیات وسو په ګراني په کلي کې ډېر ملکي خلک تلف سوه، کرزی شه خپله راغی هلته وفاتیه ته فراه ته راغی او په دې خپل په سخنرانۍ کې مسجد کې زه داسې عیني شاید چې اول صف کې ناست وم، ویل ګوره هغوی د امریکا سفیر مې درته راوړی دی، تپوس ځینې وکړئ چې ولې د خود سره عملیاتونه کوي. زمونږ دا لاسپوڅی او دا حکومت چې فعلا وجود لري دا دومره بیچاره بدبخته حکومت دی چې خپل د چوکۍ د حفظ لپاره که د انسانانو پر جسدو باندې زینه هم جوړه سي دی پر پورته کیږي او د خپل د قدرت د حفظ لپاره دا کار کوي. نو په دې لحاظ باندې مونږ داسې یو نظام نه لرو په دې افغانستان کې چې د خارجیانو نه دا تپوس وکړي چې انداز چې دغه څه زه تاته ناست یم. ته باور وکړه چې د ملا مادمر په وختو کې، د اختر محمد منصور په وختو کې، د دغه ملا هیبت الله په وختو کې مطلقا دوی خپل ټولو قمندانانو ته ویلي دي چې تاسې پر عامه ځایو باندې عامه خلکو باندې حق د عملیات نه لرئ. ولې بعضې ځایو کې طالبان دغه جنګي طالبان دغه خلکو د کورو څخه د سنګر استفاده کوي، هغه در سره منمه چې طالبان دا کار دغه کوي، خو رالو هغه په سنګر کې خو تا جنګ ورسره کوي. دا د شپې چې ته ځې هغه شپه تللي دي په فراه کې عملیات کړی دی، 4 نفره بزګري ویشتي دي د طالب په نامه باندې، راغلي دي په لوګر کې عملیات کړی دی، ټول ملکي خلک یې ویشته دي. نو چې ته وایې زما سره د دنیا استخبارات شته، زه دومره تکنالوژي لرم، زه دومره پیشرفته، انداز چې ځواک صاحب زه درته وایم طالب په فراه کې منظمه پایګاوې لري، منظمه کاروانونه ځي، یعنی یو موټر نه 10-15 موټر روان دي، هلته عملیات نه کېږي. پر داسې ځای باندې عملیات کېږي چې هلته ته بزګر وژنې، هلته ته یو کارګر، هلته ته یو دکاندار. نو د دې څخه تاسې څه برداشت کوئ چې دا وی راغلی چې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي که د عامو خلکو د قتل دپاره راغلی دي؟ دا سوال که بل رقم وکړم، د دې وژنو اغېزه به څه وي؟ ادیو اغیزه دغه ګوره دغه فعلا دپاره موږ او تاسې یو وخت کې د دې حکومت او د خلکو د منځ کې د واټن خبره کوله، ولې فعلا د خلکو د حکومت منځ کې نفرت وجود لري، مطلقا د خلک د دې حکومت نه نفرت لري. دا خلک تاسو اوس وینئ دا فرارونه چې د دې هغه کسان چې په غټو غټو منصبو کې د دې حکومت نه تښتي استعفاوې کوي، په څه خاطر استعفاوې کوي؟ دا په دې خاطر استعفاوې کوي چې د ملت لعنت دی ودوی ته، چې دوی ته لعنت وي په دې پوسټو کې چې دا کار کوي. رئیس جمهور چې 4 کاله دلته په دې ملک حاکمیت لري، معاون اوس ورته پیدا کېږي، بدبخته بیچاره د معاون په سرګردانه ګرځي. نو دا ملت راتلونکي انتخاباتو دا راتلونکي انتخابات دلته معاون نه پیدا کېږي، ټیم نه ورته پیدا کېږي، څوک نه ورسره کمپاین نه ورسره کوي. نو ته فکر وکړه، نو ته وایې چې ملت به د دې حکومت سره سره کم چلنج باید وکړي. زه ته وایم چې دا خلک سخت نفرت ځینې لري، دا لاسپوڅی حکومت دی، دا امریکا پر موږ تپلی حکومت دی. موږ که صحیح دی چې امریکایان دلته راغلي دي په یو قانونمند حالت باندې، دوی وایي موږ راغلي یو، د یو پیمان پر اساس راغلي یو. جناب وکیل صاحب دا غږ دی، یو منټ، پارلمان دا وظیفه و چې دا پیمان باید تر څېړنې لاندې پرېښول.
پارلمان دا وظیفه و چې امریکایان راغلي و ته 3 شعارو دپاره چې موږ د تروریزم پر ضد مبارزه کوو، مواد مخدر پر ضد مبارزه کوو، د ښه حکومتدارۍ دپاره کار کوو. د تروریزم پر ضد باندې دوی چې راله یوازې طالبان وجود درلود، اوس پنتاګون وایي 22 ګروپه تروریستي وجود لري. پارلمان حق لري دا تپوس وکړي چې تاسې تروریزم ته رشد ورکوئ که تاسې تروریزم د منځه وړئ. مواد مخدر موږ 22% مواد مخدر تولیدوله، اوس 15% مواد مخدر د دنیا موږ تولیدوو. آیا تاسې د مواد مخدر پر ضد مبارزه کوي که تاسې دلته رشد ورکوئ؟ لکه څنګه چې بل میز کې مو بحث وکړي چې دوی هلمند ته هغسې تخم راوړي چې په 2 موسمه باندې کرل کېږي او دغه کېږي. د ښه حکومتدارۍ دپاره دا د سره حکومت په موږ باندې تپل دی، داسې یو فاسد نظام پر موږ باندې د تپل دپاره دی چې تاسې فکر وکړئ چې دوی د جنو غونډې ته روان دي، د فساد په مبارزې په حق باندې دوی د یو قلم سند نه لري. په دې خاطر سره چې هغه امار پخش کړه چې په کال کې په میلیاردو ډالر خلک حاضر دي چې مجبور دي چې رشوت ورکړي چې کار وکړي. سیګار تاسو ولې چې راپور یې پخش کړي چې په افغانستان کې هیڅ کار امکان نه لري، ولې هر کار امکان لري د رشوت په واسطه باندې غیر قانوني هر کار کوي او روان دی او په ډېره بېشرمانه ډول باندې د حکومتي چارواکي راځي چې موږ به په ګډ په ډک لاس باندې او په ډېر دستاوردو باندې به د جنیف کنفرانس ته روان یو. الان دا چې موږ تاسو وینو چې کوچکترین دستاورد نه لري. دا دستاورد خو موږ تاسو عملاً په خپل ژوند کې ګورو چې څنګه قصه ده. د درسه یعنی یو لاسپوڅی حکومت دی او پښتنه نشي کولی. دغه اجنډا څه ده چې د هغې دپاره موږ وژل کېږو، یعنې بهرنیان چې موږ وژني دغه ګډو عملیاتو کې او ملکي خلک وژل کېږي او د هغې نتیجه دا ده چې خلکو کې نفرت پیدا شي د حکومت په ضد. دا کومه اجنډا ده چې د هغې دپاره لازمه ده چې د خلکو د حکومت ترمنځ نفرت پیدا شي او ملکي خلک باید ووژل شي؟ کومه اجنډا تعقیبېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ځواک صاحب تاسو ته جنابي وکیل صاحب پاتخواني په دغه ډول سره دانش صاحب او ټول هغه کسان چې زموږ خبرې اوري سلامونه وړاندې کوم. جناب ځواک صاحب دا بس ډېر سوی دی چې متحده ایالات هم د نړۍ په سطحه دوستان او دشمنان لري. داسې نه دی چې متحده ایالات نو څوک د دشمن په سترګه او څوک د دوست په سترګه نشي منلی. دغسې زموږ په ټولنه کې هم داسې کسان شته چې د متحده ایالاتو سره نږدې او یو د بل د ګټو ساتونکي دي، چې دوی د متحده ایالاتو دوستان او نور هر هغه څوک چې په افغانستان کې شته په هر سطح په هر صنف او په هر طبقه کې چې ژوند کوي. دا نور صحیح. دا درسه دا کسان چې د امریکا دوستان دي چپ خوله دي. د امریکا چې زما بزګر دغه 4 نفر بزګران چې په فراه کې تیاری راځي وژني، دا د څه دپاره وژل کېږي؟ امریکا کوم اجنډا لري چې د هغې دپاره زما د فراه 4 بزګران وژل کېږي؟ ما خو عرض دی د خپل ګټو د ساتلو او د تحفظ دپاره باید دشمن ووهم. متحده ایالات ښه په دې پوهېږي چې د سره خط په اخوا څوک دي د دشمنان. په هر ځای کې چې په نړۍ کې ولس پروت دی د متحده ایالاتو دپاره بې له قید و شرطه درجه یک دشمن دی، که په هر نامه وي، که دا د عسکر تر عنوان لاندې له منځه ځي، که د طالب تر عنوان لاندې ځي، که د افغانستان نور ولس. خو مهمه خبره دا ده چې متحده ایالات باید خپل د وسلې د تولید ماشین فعال وساتي. دا ډیره مهمه ده چې خپل انډیوالان په ټول نړۍ کې شریک المنافع انډیوالان خوشحال وساتي. اجنډا دغه ده چې دوی د خپل ګټو د ساتلو لپاره د انډیوالانو د ګټو د ساتلو لپاره اصلا په افغانستان کې چې دوی راغلي دي د مخه د دوستانو اشاره وکړه. زه به یو خبره پر زیاته کم چې د تروریزم د کلمې سره څوک آشنا نه و. دا تروریزم سر به مو اوریدلی و چې یو وزیر د پلان وزیر د مرحوم داود خان په وختو کې ترور شو، نو خلکو ویل چې دغه ترور دی. د دې ټول په اصطلاح باندې خلکو ډیر بحث کاوه چې د دې په لغوي معنا څه وي، دا به اصطلاح څه کم کسانو ته راځي. اوس چې پوښتنه کوي په کوڅې کې چې زغلي پر دا کوچنیان چې بازی کوي تروریست وایي، د دې معنا دا چې دا متحده ایالاتو داسې موږ د تروریزم سره آشنا کړو چې په نظر او عمل کې د فساد سره مبارزه. یعنی زمونږ بزګر په فراه کې بې د ګناه ځکه وژل کېږي
چې تروریزم دلته وده وکړي؟ په زموږ بزګران، زموږ د نورو صنفو زحمتکشه خلک په دې خاطر وژل کېږي چې د متحده ایالاتو په سرش کې د دوی سره تضاد دی. دا چې متحده ایالات په دغه اوصاف سره په نړۍ کې وجود ولري، د نړۍ خلک به آرام نه وي. په دې خاطر به آرام نه وي چې مبادا د آرامۍ په وجود کې انتظام پیدا کړي. کله چې انتظام پیدا کړي نو په دې پوهېږي چې بیا استعمار نه مني او استعمار د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. په دې لحاظ سره د دوی اجنډا نه تنها په افغانستان کې بل په نړۍ کې دا چې دلته تاسو چې څو واره ورته اشاره وکړه، زه دا ته بیله ټوک وایم چې په افغانستان کې حکومت نسته. دا حکومت د هغې ورځې څخه عرض لرم، د هغې ورځې څخه چې 71 ماده د اساسي قانون دړې وړې سوله، رئیس اجرایه راوزېږېدی او د اجرایوي تشکیل یې جوړ کړي. 50% د افغانستان د ولس رای ډاکټر صاحب اشرف غني داسې نرغوندي سودا کړي، بیا نو دلته حکومت نسته. دا ځکه نسته چې حکومت دړې وړې سو، اساسي قانون نه. دا درسه بخنه غواړم د چې په موږ باندې مسلط دی، موتانه ټیکس اخلي، قانون نافذوي، خلک بندیانې، اعدامه، یو څه خو د حکومت په نوم دي. دا حکومت به یا ښه یا بد به، قانوني به، غیر قانوني به، مشروع به، غیر مشروع به، دا بیل څه دي. خو یو څه په موږ مسلط دي چې موږ ورته نوم حکومت ورکړی دی. تاسو حکومت یادوئ که نه یادوئ؟ اوس بالاخره خو د افغانستان حکومت دی، د افغانستان د خلکو نه جوړ دی. دعوی دا ده چې زموږ حکومت دی. دغه وژنو په وړاندې دغه مسؤلیت دغه حکومت چې تاسو وایئ نشته، څومره د ده دی په دې وروسته بحث کوو. دغه یوه خبره کوم چې تر تاب مې وځي د یېرې مې وځي جناب ځواک صاحب، دا حکومت د اجرایه قوت دی، دا خو را سره مني. موږ په افغانستان کې راځي چې دا د وزیرانو خوا دې نه بدېږي. اوس بیا وګورو چې څومره د افغانستان تابعیت لري. آیا که د افغانستان تابعیت ونه لري دا افغان دی؟ یو نو که په افغانستان کې دا حکومت کې دا اجرا د حکومت جز دی، هر څنګه چې د دغه د حکومت و همدا نو بیا دلیل سو هر رقم چې دی دا نو بیا اوس ولنډه د ملرو هر رقم چې دی خو دغه د حکومت او دغه حکومت په ټول حواله بدواله مکلف نه دی شو باندې خود هم خبره ده نه دی یو لنډه د ملرو د درسه نه مني چې حکومت نه دی او بس دا هر څه چې دی او کنه دی دغه وژنو مسؤلیت بل اخر د چا په غاړه دی. یو لنډه ده.